أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى شروع. ابتدا کی شواہد بیا تسلی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا درې حالتونو تذکرہ شی و دعا شواہد پیش کئی پدے باندے چې ستا رب ستا سره دشمنی نه ده کړي او ته پرېښودی نه یې. خبره شي وا پرېښودو باره کې چې کله پرېښودل هغه یو شان راځي کله بل شان، نو په هیڅ طریقې باندې ته پرېښودی نه یې. وما قلا او نه ستا سره څه بغض کړلی، څه دشمنی د سره کړله. بغض او دشمنی دغه هجران دا پکیم نشتی. نا خود الله رب العزت د طرفنا بعضې کارونه مقرری چې کم وخت کې دا بلیږي، کم وخت کې به دا کیږي. بیا تذکرہ کوله د دې تسلی په طور باندې مخکې هم داوی ما ودعک ربک ما قلا اولی خبره وکړه، وسوی چې آخرت ستا دپاره د دنیا نه غوره دی، یا رستنی حالت د مخکنی نه ستا دپاره غوره دی. دا حالات زیرازی با دنیا دا کله به سخت ای نو کله به راحت ای. ورپسې رستو صورت کې هم دا خبره به کېږي فإن مع العسر یسرا سره دنیا کې تکلیفونه دي دا راځي. د وحی بندېدل داوم یو قسم تکلیفو، د قرآن کریم درس کې چھوٹی کېدل دام یو قسم تکلیف دی. و بعضې کارون د وجینا دا خبر راځي چوټیو شوانو د چوټۍ نه وروستو چې کم حال راځي نو هغه ستا دپاره غوره دی، بهتر دی. بیا یې تذکره په دې باندې هم کوله د تسلی چې ستا رب به تا راضي کوي، تعالی به هغه څه درکړي چې ته پرې خوشحاله شي. تذکرہ شی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال و دولت نه غوښتو چې مال دی، دولت دی، بادشاہی دی، سا د دنیا مال و اسباب مال و متاع دای نه غوښتو. کنه خلقو تداویل استاد پاره دی په دنیا کې په مکه کې یو باغی ستا سره د اسرا او سپینی باغ دی، پاغی کې دی اوبوی او د هغې نه به تم خورې او ستا خواله چې کوم خلک راځي هغه ته به هم میلاویږي. الله رب العزت د طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې شو کته غواړي نو دا چې کوم د خړګۍ دا گیټۍ دي
خوړګۍ ده په دې کې خواوشا کې څومره ګیټۍ دي ګټې دي دا تعالی زه د سرو کم مطلب مال او دولت دلدا سے در کم لکه څنګه چې د خوړګۍ دا ګټې کانی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره منظور نه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کو یا الله زما دا خوخه ده چې یو ورځ میلاویږي یو ورځ نه میلاویږي کله چې میلاو شي نو زه شکر وکم او کله چې نه نو ستا طرف ته متوجه شم بعضی احادیثو کې تذکرہ راځي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت ته په چټای باندې پدې کې صحابه راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را پاسې بدن باندې نخې شوی وي صحابه عرض کو یا رسول الله تاسو به ویلو دا چټای دا ټاټ ته دا موږ ته لپاره ډبل کړو لګوري نرم شوی دا خبره په کې موکړه چې دا قیصر او کسرا وغیرہ هغه دي په نرمو بسترو باندې خوبونه کوي او دلته کې تاسو دا حال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل زما د دنیا د یو بل سره سدي زما مثال خدا سیده لکه یو سړی دی پلار باندې تلون کې دی سوري ته ودرېد هلته کې لوګړې آرام یې وکړو او بیا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ترغیب راکړي د دنیا نه بے رغبتی دنیا کې دي سو دنیا کې چې تا څومره مال حاصل کړل څومره مال ستا سره دی دغه ټول دا به پاتې کېږي بلتا حساب کتاب به ته ورکې حساب کتاب به ستانه اغستې کېږي او پاتې کېږي به بلتا ستانه غلاړ دنیا دا دنیا کې خو بس دومره پکار دا چې د یو سړي دا سر سوري بعضی ضروریات هغه پوره کیږي بس دا د انسان لپاره پوره ده نور خو اخواته مخې ته بل یو ژوند دی هغې ته تللی دي دنیا کې خو همیشه اوسېدل نشتی که یو سړی وایي چې زما سره مال او دولت دای زبا همیشه د پاره اوسم په دنیا کې دا خبره ده کا څوک وای نو خلک وته لیوانه وای ولې دا خبره د مرد خبره داسې یقیني ده چې دسه بل یو یقیني شی نشتی دنیا کې هر یو انسان بعضې پکې داسې چې هغه به الله مني بعضې به نه مني لیکن د مرګ نه هیڅوک انکار نشي کولی نو دا شی هر څه چې دي دا به پاتې کېږي بل ته چې بل ته پاتې کېږي نو زړه ورسره دومره لګول نه دي پکار نو الله رب العزت د مال او دولت په باره کې خبره نه کوي د دین په باره کې خبره کوي د آخرت د نعمتونو خبره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زما امت کې یو تن هم په جهنم کې یي نو زه به نه راضي کېږم تر دې پورې چې دا ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا شرک نه کړي دا به د جهنم نه راوباسي شرک یو داسې جرم دی چې دا نه معاف کیږي الله پیغمبر ته د هغې باره کې هم زور نه کوي چې
کتا شرکو کو نستا عمل به بربادی. مخکینی انبیاء علیهم السلام بارک یې ویل که هغې شرک کړی وی نو د هغې عمل به برباد وی. ما تعالی یو درس و سبق راکوي په دغه باندې چې د شرک نه ځان ساتل پکار دي، چې په دې باندې سړی بیا معاف کیږي نه. نور څومره د شرک نه ښکته څومره ګناهونه دي، څومره جرمونه دي، اب معاف شي، لیکن شرک نه معاف کیږي. نو چې شرک یې نه کړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی، نو یو پیرې به راوځي. ولسوف یعطیک ربک فترضی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات ذکر کول. علم یجدک یتیما فآوا، ته یتیم وې، الله وې ما دې ټکانه درکړه، او یتیم هم د دې وجه نه کړل چې د بل چا احسان په پاتې نشي. الله رب العزت په ډېرو سيزونو کې ډېر دا څومره چې سدي په دې ټولو کې د الله حکمتونه. چا ویلو وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره نو د سوري خبره کوي. هغه خبره چې کوم د سوره عام منغو ګورو بجلی کې سوره ښکاری، یا په نور کې سوره ښکاری، یا سپومۍ کې سوره ښکاری، دغه سوره د تنه مراد چا چې ویلي سوره نو ناغه کې هغه دا وایي چې د سر سوره نو چې سر باندې لپاسه دا چا لاسي خو دی وي هیڅوک نو. نو الله رب العزت هغه د دنیا د مخلوقاتو سایس هغه ته اوچت کړي. چاویلی بے سایہ کر دیا اپنے سایہ دار کو. دا الله چې د چایي هغه ته بیا د چا ضرورت نه، نور څه د بیا چا ضرورت نشتی چې الله د چاشي. نو یتیم پیدا کو، زی ول ورکو، ووجدک ضالا فهدا، وی مونږ ته مینا کون کې دو هدایت سره، د قران سره، د بیان سره، د خلقو د اصلاح سره، نو هغه تعالی درکړه. ایت تو خودو خو نه ته خدا. ووجدک عائلا فاغنا، وی مونږ ته محتاج وي، ساسره سمال او دولت نو. الله رب العزت مهرباني وکړه او د مال په لحاظ سره خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو. مالدار وا، داغه په وجمه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور سيزونو ته صورت پاتې نشو. او بیا وروسته چې کله مدني ژوندو پای کې جهادونه شروع شو او د جهاد وکول سره غنیمتونه راتلل شروع شو. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حال داو چې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وای دا هغه هوا نه چې هغه چلیږي دا هغه نه زیات سخیو، دا هوا چلیدل دا بسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څومره مال غنیمت کې میلاو وشو هغه به ټول شپې ته نه پاتې کاو، دا ختميږي دي. بعضی شی چې هغه د چا د پاره وي خو دی او ابو چې چا د پاره بنو نو هغه به ټول لري کول، خرج کول به، ویشل به. ازواج مطهرات هم دا غسیو. کله چې مال براغه غنیمت براغه او د هغه زیونو هغه د زمکه محصولات چې براغله غله دانه براغله وته وی ځان لته واخلای نه چا ځان له په وګي کې واغسته او چا په سګي چا سکی بل وکړه ملاویږي ار کله چې ملاویږي وګي کې واغسته دا پوری زموږ لپاره دا نه چې نه ځان ته دومره واخلا چې کم از کم د میاشتې وګي کنه دا څنګه دی کړی
ووجدك عائلا فاغنا وی مونده تو محتاجا فاغنا نو ته غنی کړي یو ویلکی غنا غنا اصل کې غنا النفس د نفس غنا دا چې د سړي نفس غنی زړه غنی هغه ته غنی وای دا نه چې زړه وږي کده سره ډیر مال او دولت ته د سره کور کې خمبې ډکی دي لیکن زړه وږي دی وې سترګې وږي دي نه مړیږي نه غنا اصل کې دا یو سړی ته دا واخلا اس شی بو سره نه وږي به تګي به نار به لیکن ته ول ورکه ناغه به استغنا پکی لاسنه نسی پاسانه باندې ووجدك عائلا فاغنا نو دې مقابله کې درې خبرې کوي مخکې وی عالم یجد ک یتیمن فآوا ته مندل وی یتیم نتاله ټکانه درکړل نو فامل یتیم فلا تقار نو سه هر کله یتیمین هغه تقاری غما غصه په یتیم ایمو باسخه چې کله مالدار سره دې ناغه هغه ته جی کوي اج کله یو غریب سره براشي ناغه باندې خپل غصه وباسي نه ارزه کې دا کسی خلق کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله خبر کوي ما او ته اوري فاما اليتيم فلا تقهر هر چی یتیم نه ناغه تقاریګه ما خپل غصه پاغه باندې موباسا واما السائل فلا تنهر او هر چی سوال کوون کې ده ناغه رټامو سوال چې څوک کوي ناغه رټامو څوک سوالو کی باز به کې سوانانی شروع بشي وتا اي هغه دې پړې نیولې آیا تمرا ملادي نیولا نو سټ تکړلې اتا ګرام مهنت کوله مزدوري کوله دادي کوله خپې څه ودی غټلا نه قاری غما قلا رمانه پو کول کیږي پوهه کا داغه سره لاس اخلاص په دې طریقې باندې کی چاغل سره سکار روان کی باندې سيزونه داسي چې زغټ کار نه اسره چدا پلکاو په باندې دکان وباسي نه یو 100 روپو باندې 100 زرګاو باندې زرګونو باندې اسره ول وای دا واخلا پرې باندې ځان له دا سيزونه والا پر میټونو والا او دا والا دا شنو کم عام طور باندې خرسي کله مسواکونه دي کله یاتر دي کله یو سي کله بل سدي دا په لکشي باندې په لګو پیسو باندې کی دا واخلا دا خرڅو په بازارونو کې بلارو کوسوګي خرڅوا پاوی باندې استا گزاره وکي تجارت الله رب العزت باندې کې سړي لب فائدہ ور کوي فائدہ من شی نه نو اما سائل فلا تنهر نو هر چی سوال کوون کې دې ناغ هټاما بل سائل بل تم وای سائل سوال کوون کې دې تپوس کوون کې دې د مسلې باره کې تپوس کوي د دین په باره کې تپوس کوي مسلې تپوس کې ځان پوه کول غواړي نو فلا تنهر نو ټایم باندې خلک تپوس کی کلا یو مولانا تپوس کی ناغه ورټي دا ترچا ویني تپوس نه کا ځان غلې کینا کلا طالبانو کې داسي طالب تپوس کی استاد وت قارشي تپوس باندې کې وي زج سویم دوست دغه اورا نه ځان پوه کول د پاره دیو تپوس کوي مشهور خبره ده خلک وي یو پیری یو مولای استادي د پیر په خبرو کې تپوس باندې کې او استادي ته سبق و ناغي کې تپوس کوا ځان پوه کوا نو اما السائل فلا تنهر نو هر چې تپوس کوون کې د دین په باره کې ځان پوه کوون کې نو فلا تنهر نو اورا ټمو بل سوال تپوس کوون کې تپوس کې دلاري کوسه دلاري تپوس کې د پرست تپوس کې د پرست تپوس کې مختلف تپوسونه دي زه تپوس کې نالار چرته تل پلان کې زه ته زما څنګه بس څنګه لاړ شم زما خلاص ده تپوس کو چته کړ نه تپوس پته تشته نو لار او تسما کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لار کې مکه نه لار کې کینې نو بیا د لار حق ادا کوي لار حق سده یو دا یو سره روان دي لار وته نه معلومه ناغت لار سیده کوي یو زه تزي سره وته نه معلوم ناغت سره وخای دا نه سلام با کوي نو سلام جواب ور کول دا نه په لار باندې
کله کله زنانه به روان نو خپل نظر ښکته ساتل دا لارې منځ کې به نه کېنې لارې یو سیټ ته لار به بندې نه لار بندول په هر طریقې باندې چې هغه ناجایز وي هغې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړله لاره کې بعضې کارونه کول چې هغې نه منع کړله تر دې پورې جنازه چې دی دا په شارع عام کې نه کې چې هغې کې لار کې خلکو ته تکلیف میلاو شي لار بند شي هغې نه منع کړی شي دا جنازه په لارو کوڅو کې نه کې لار بند دی خلکو ته دغسې نو چې کله ګاډي دي ستا ګاډی دی موټر سایکل دی بل څه دی په لار کې به نه ودرې چې خلکو ته لار بند کړي خلک بس بیا لګیا راوڼه به کوي کله دی به ګاډی به بند کړي لار به تنګ پرېږدي او ګاډی به بند کړي وځي به وروسته خلک بل ګاډی راشي هغه پکې اورېدی نه شي هغه ته تکلیف جوړ شي کله مریضي کله بسې ضرورتمند حاجتمند وای او دلته کې دا به لار بند کړي نو اما السائل فلا تنهر نو هر چې سوال کوونکې تپوس کوونکې دی نو هغه رټه مه واما بنعمت ربک فحدث نو هر چې نعمت د استاد رب دی نو هغه بیانوه نو مخکې وي ووجدک عائلا فاغنا ته اومندې محتاج نو ته غنی کړې ته بے پروا کړې بے حاجت کړې نو اما السائل فلا تنهر نو هر چې سوال کوونکې دی نو هغه رټه مه مخکې وي ووجدک ضالا فهدی وي مونږ ته مینه کوونکې د دین سره نو دین دل درکو نو دلته وي واما بنعمت ربک فحدث نو هر چې نعمت درستا دی قرآن دی دین دی تعالی علم درکړل هغه علم د هر څه چی دی علم یې درکړل تعالی قرآن او سنت یې درکړل هدایت یې درکړل فحدث نو دا بیان وا خلکو ته بیان کو دی بیان د قرآن او د سنت سورت ختم شو سورت کی تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او درې خبرې درې حالات ذکر کړه والضحى والليل اذا سجى گوا دے وقت ساق والليل اذا سجى شپه گوا کله چې راو وړيږي ما ودعك ربك وما قلى نه پر خو دې تعالی رستا رب وما قلى نه د سره دشمنی کړلا وللآخرة خير لك من الاولى او خامخ اخرت غره دې ستانه پاره د اولنا د اولنی حالت نه یا د دنیا نه رستنه حالت ستانه پاره غره دې د اولنی حالت نه اخرت غره دې ستانه پاره د دنیا نه ولسوف يعطيك ربك فترضى خامخ در بگی تعالی ستاره فترضى نو تبرازی علم یجدک یتیما فآوا آیا نه مندلته یتیم فآوا نو ټکانه در درکړه زید لدرک ووجدک ضالا فهدى او یې مونږ ته مینا کون کې د دین سره نو تعالی دین درکو مخکې نورې معنی موږ کړې وي ووجدک ضالا فهدى وی مونږ ته مینا کون کې د هدایت سره نو د هدایت دل درک ووجدک عائلا فاغنا وی مونږ ته محتاج نو ته غنی کړي بے پروا کړي فامل یتیما فلا تقهر هر چی یتیمی نو ته قاریګه ما پاو خپل قسم واسا واما السائل فلا تنهر او هر چی سوال کون کې نو هغه راټما واما بنعمت ربک فحدث او هر چی نعمت درستا دې نو هغه بیانوا الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل توفیق راکړي نن یو تن وفات شوی دی هغه پر رب کې دعا وکړي الله تقصیرات معاف کړي جنتونو ټول ځای ورکړي